جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة. ولقائل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكثر على التغاير بمعنى جواز الانفكاك. المعترض په ذهن کې دا دي چې دا تعدد او تکثر د الله تعالی په ذات او په صفاتو کې د سره راځي او د معترض په ذهن کې دا دي چې تعدد او تکثر چې کله مراشي دا به موقوف په تغایر باندې او تغایر دغه مصطلح معنا کې تغایر اخلو او مصطلح معنا د تغایر د غیریت سره جواز د انفکاک، جواز د زوال، جواز د انفکاک، جواز د زوال. یو غیریت په معنا د مفهوم د غیریت سره هغه ولنه اخلو. و زه معترض په ذهن کې دا دي چې ګنې اشاعره او ماتریدیه دا وایي چې تکثر او تعدد د موقوف دی په تغایر یعنی په طریقې د انفکاک سره، لہذا چې انفکاک نه وي نو تکثر او تعدد به نه وي. نو بیا په خپله اشاعره ولې د صفات سبعه او ماتریدیه د صفات ثمانیه قایل دي. دغلته خو تعدد راغلی دی غور دې ستاسو که نه او تکثر راغلی دی او بیا هم تغایر نشته. دغلته تعدد هم راغلی دی او تکثر هم راغلی دی او بیا هم تغایر نشته. نو معترض وایي چې دا تعدد او تکثر موقوف کول په تغایر باندې دا خبره دی غلطه شوه. پوه شوه؟ ګوره ولقائل معترض له پکار دی او قائل له پکار دی چې دې منع کړي توقف د تعدد او تکثر په تغایر باندې. هغه تغایر چې په معنا د جواز د انفکاک سره دی، په معنا د زوال سره دی. مطلب د دې خبرې دا دی چې معترض له پکار دی چې دا اعتراض وکړي چې وروره اشاعرو تاسو وایئ چې تعدد او تکثر د موقوف په تغایر باندې زه د داسې تعدد او تکثر ښیم چې وي به تعدد او تکثر او تغایر به پکې نه وي لکه د الله صفات. پوه شوه بیا؟ وی القطع دا خبره معترض ذکر کوي چې دا خبره بدیهي ده چې بأن مراتب الاعداد من الواحد والاثنين والثلاثة الى غیر ذلك، چې مراتب د اعداد چې دي 1 2 3 4 متعددة متكثرة، دا مراتب د اعداد متعدد دي متكثرة دي، مع ان البعض جزء من البعض او بعض جزء د بعض نه دي، والجزء لا يغير الكل بمعنى الانفكاك وبمعنى الزوال، او جزء چې کوم دی د کل نه زائده کېږي په معنا د انفکاک سره. لکه ګوره ایک چې دی واحد من الاشره دا د اشرونه جز دی و دا واحد جز دی او اشره کل دا واحد من الاشره د واحد نه جدا کېږي. ځکه په دې واحد د اشرونه ته جدا کړي نو دا به واحد من الاشره پاتې نه شي بلکې دا به مطلق واحد پاتې شي. دلته خو زمونږ مقصود مطلق واحد نه دی بلکې مقصود زمونږ هغه واحد دی چې واحد من الاشره یي، لہذا دا جز د کل نه چې کوم دی جدا کېږي او بیا هم پکې تعدد او تکثر شته. نو تعدد او تکثر موقوف کول په تغایر باندې دا غلطه شو. خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو وایي مع ان البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل. وايضا او بل مثال په خارج کې دا دی چې تکثر به وي تغایر به نه وي چې لا يتصور نزاع من اهل السنة في كثرة الصفات وتعددها، چې د اهل سنت په منځ کې په دې کې نزاع نشته چې صفات د الله پاک کثیر دي متعدد دي. هغه وروستو خبره ده چې متغایره كانت او غیر متغایره، چې متغایر دي که غیر متغایر دي. اکثر د مونږ کار نشته. نو مونږ بیا اهل سنت وایو چې دا متغایر نه دي. تاسو غور دی که مونږ اهل سنت بیا وایو چې متغایر نه دي او معتزله وایي چې متغایر دي یا مجسمه وایي چې متغایر دي. نو د تغایر او د عدم تغایر سره دلته زما کار نشته. زه دا ته صرف معترض وي دا ثابتوم چې تعدد او تکثر شته او په غیریت باندې نه دی موقوف. د غیریت د اختلاف وروستو راغلی دی، د دې نه مخکې تعدد او تکثر راغلی. نو لهذا د معترض اعتراض دې نه پوره شو چې د اشاعرو په ذهن کې دا دی چې تعدد او تکثر د تغایر باندې موقوف دي، دا دې نه منم. او دوه مثالونه پیش کړو په خپل دلیل کې. یو مراتب د اعداد دي چې مراتب اعداد د یو بل نه غیر دي لکه څنګه چې یو بل نه عین دي. او دویم چې کوم دی څه شی دی یعنې د
دا صفات د الله تعالی چې دې کې تعدد تکثر شته خو غیریت پکې نشته په معنا د جواز د انفکاک سره فالاولى ان يقال نو دلته فالاولى سره ګویا چې دې جواب وایي جواب دا دی چې معترض ضرور خفه کېږه ما د خوب جوړو سره پاسېدل او لو دا ستنه د کلمه خلاص ستنه وینځل او موضوع د خمار پروت دی تا ته چا ویلي دي چې شاعره وایي چې تعدد تکثر په مغایرت موقوف مقداري دی تعدد تکثر د راشي او غیریت به سره کله وي او کله بني نو چې کله دا صفات قدیمي نو دا به د الله تعالی د ذات سره صفات متعدده قایمي صفات متکثره به قایمي او بغیر د غیریت نه خبره صفه ده اوس دلته ستا یو بل اعتراض روچتي هغه بل اعتراض دا دی چې د چکتا د غیریت نه بغیر خو تا د الله تعالی ذات نه علاوه صفاتو کې تعدد او تکثر راوستو غیریت نه بغیر نو دا خو تا په خپل بزان دا خبره اومدله چې ته د تعدد د خدمو قایل شي دا خو دا خبره تا په ځان باندې اومدله چې ته د تعدد د وجوبه قایل شوي نو موحد پاتې نه شوي مشرک شوي نو فالاولى سره اوس د دغې خبرې جواب ورکړي ابتداني صاحب ورته وایي ساده سړیه یاد ساته چې تعدد دلته په صفات قدمو کې راغلی تعدد دلته په صفات وجوبو کې راغلی او تعدد دلته په ذات وجوبو کې په ذات قدمو کې نه راغلی د توحید منافی سره هغه تعدد چې کوم په ذواتو کې راشي د توحید سره منافی دا نه ده چې په صفاتو کې تعدد راشي چې د صفاتو ته سره د دینه قدمه وي سره د دینه وجوبه وي نو دې کې د تعدد راشي بیا هم ذات قدیمه خو ذات واجبه خو یو دی کنه نو الته به دا د ذات کمال شي ځکه چې څونه ذات اوچت دی نو صفات به اوچت دي څنګه چې ذات په خپله قدیم دی واجب دی نو دا صفات خو د هغه نه غیر نه دي کنه نو چې کوم شان د الله د ذات دی هغه شان د صفات هم دی نو دا خو بینین کمال د ذات شو څه شو کمال لکه خارج کې دی مثال تاسو ته پیش کوم زید دی او د پاکستان وزیر اعظم دی او هفت اقلیم به د پلاس کې پاکستان نه پرې پیش ډېر اوچت سړی لیکن د ده په بدن باندې شلېدلې واسکټ دی شلېدلې جامې دي او دغه رنګې شلېدلې سپلې دي نو دا د ده لپاره نقص دی که نه کمال دی نقص دی کمال دا دی چې کم از کم دي دا دونه ده الله پاک نعمت خو په ځان وښیي که نه چې په بدن اعلی کپړه واچوي په بدن اعلی واسکټ واچوي په بدن اعلی سپلې واچوي په بدن اعلی ښکلی لباس او پوشاک واچوي رهنسینې اعلی نو خلک وایي چې واقع دی مالدار دی چې د ګولې پړک ته ناست وي داسې مالدار دی په تندر وړي پېښ شوه بګا زموږ د شهبازګړۍ کې یو پښتون تېر شوی زمونږ نه دغه ولي صاحب پکې دي لکه چې صفت یې کوم بیا به زمونږ کې دی چې نقص بیانوم بیا به نه کوي نو هغه ځمکې ډېرې زیاتې وي خو انتهایي شو نو هغه به چې سپلی نه وي واغستی دا به داسې چل وکړو چې دا یو سپلی به یې واچوله دا بله خپه به یې وتړله نو یو سپلی کې به ګرځېدو او بله به یې په ریښو باندې تړلې او کپړو باندې کپړې خاصې پرتې په لارو کې چا ورته دا ول یاره دا خپه مې خوږ ده خو دا به نیت و چې دا یو سپلی زړه شي نو بله خو به راته نوې پاتې شي که نه نو هغه به داسې چل وکړو چې 2.5 کاله 3 کاله به دا یو سپلی استعمال کړه بیا به د بلې خپې نه نوې سپلی راواغسته دا بله خپه به یې وتړله په ریښو یو 2.5 3 کاله به یې په هغې کې تېر کړه نو 15 کاله به کره هغه په یو جوړه سپلو کې تېرول دا ته زه بیا کولی شم پرسنل کې بیا شوه بیا دا شم کړه اوس یې زامن د یو لور یو سوی مزې یې وکړه په دې جنازو کې قرضۍ او ډز او ډوزه دا ترې لاړ سړي داسې ترې لاړ د بخیل سړي به څه ویل نه یې سر لګي نه جای رفتن نه پای ماندن راولې ده که نه نو عرض دا درته کومه چې ګوره دې ده کې اهل سنت والجماعت په تکثر قایل دي او تعدد د قدماو چې دی دا په صفاتو کې دی او تعدد د صفاتو قدماو دا کمال دی څنګه چې ما تاسو ته مثال درکړو چې یو سړی مالدار یا ذات یې اوچت یا وزیر اعظم وي او هغه شلېدلې کپړې پوه شوې نو دا خو د هغه په دلتوب دلالت موږ بنیګاره یو زمانه کې دلته د دې دلو حکومت او پنجاب کې د نواز شریف حکومت د پیپل پارټۍ و سابقه د ختم نبوت یو وفد هغې کې زه تللی نو دې دله نه چې لاړو لکه ګوره سنت د پیغمبر علیه السلام دا دی چې ابه ځان له ساده روټۍ خوړل خو چې مېلمه به راغی ځان به پرې وژل حدیث کې جلالي د عایشه فرمایي چې زمونږ په کور پنغري کې به څو سوره د لوکړې نه ختې
دا د ځان خبره وه چې مېلمه به راغی بیا به انغري ته کټوۍ ختلې او مېلمه به یې ځان وژه پیغمبر علیه السلام دا یې پوره سنت نو چې موږ لاړو نو ټول محققین علما قابل خلک وو او د دین ښکلا وه ده مونږ ته چای کېښوده تاسو په خدای یقین وکړئ چې چای هغه وه چې د ټوپکو تېلو یو او بسکټ یې راته څه کېښوده دلته په 5 روپۍ باندې هغه زیرې والا بسکټ نه مېلاوېږي زیرې والا بسکټ دې دله مونږ دغه کېښوده ما ویل دله وی په جان دله راشه د سجاد ځای ته راشه زه دې د سر نه پښو پورې په دې نعمتونو کې پټ شم عزت بې غیرته شي شرم دله نه درځي یو سړی چې سپکي بس بیا سپکي پوه شوه پرې لکه دا هغه سپکوالی نه دی نواز شریف هم ټیک دغل دی زه به دا نه ویم خو هغه غلا د غټو څیزونو کړی دا دله راځي نو ګړی پټوي یا دله یا په جان دله نو ته ګړی نه پټوي پوه شوې ستا عمره غټ دله بله په دنیا کې پیدا خو دا یوتیان نه وي یوتیان ورپسې بیا هم روان دي هلکه اوس ستاسو د ټولو نه غټه دعوه ده چې دی پاک دی نور غلی اوس خو دې غټ ثابت شو که ډیکلیر شوه باقاعده وویل دوی نو اوس ورپسې څنګه روان په کومو سترګو روان بیا هم ورپسې روانې معلومه ده دا عظیم الشانه د دجال فتنه ده پوه شوه پرې نو دا د دجال فتنه د ټول اولیا په دې باندې متفق دي او دا کوم ملیان چې موافقت کوي زه خو وایم چې دې د خپل لاس ونیسي او تړي او باسین ته له وکړي پوه شوه چې بل کار ورسره نه کوي ها خبره باندې نه نو لکه کافر نه دی دا زه نه یم چې کافر دی مسلمان دی خو دله ډېر غټ دی دا اورېده څنګه یو کس خبره خو کېږي نو بس روان دی کافر وته مو یو ټوله ګزارو کې خیر ښه دي تاسو په دې مسله باندې پوه شوئ نو څه ویلي اوس اولا خبره دا ده ان یقال چې دا وایي چې المستحیل تعدد الذوات القدیم چې د توحید سره منافي کوم عقیده ده تعدد د ذوات قدیمو ده لا ذات و صفات د توحید سره منافي دا نه ده چې ذات قدیمه خو د یو صفات متعددیه والا یشترى على القول اوضع بلا خبره ده کوي فالاولى من سره دې تعلق دی فالاولى الا یشترى على القول وی اولا بیا دا ده چې موږ په تعبیر کې احتیاط او احتیاط دا دی چې موږ داسې وایي الله تعالی واجب الوجود داسې وایي وصفاته ثابته له وی دا د واجب الوجود لفظ احتیاط دا دی چې صفاتو سره اونه لګو واجب الوجود سره ولګو پېښ کوي وی دې کې احتیاط دا د تفسیرانی سره موقف ته دا موقف دی امام رازی سره نه راغسته پېښ وی والاولى اولاد دا چې الله یشترى چې ضرورت نشي على القول بكون صفات واجبة الوجود لذاتها إذا صفات الله تعالى واجب الوجود لذاتها بل يقال بل كتابير دي احتياطي داسي وشي هي واجبة له دا صفات الله تعالى واجب دي لا لغيرها دا غير هو وجباننا بيشوى بدا الله غير نري بل لما ليس عينها ولا غيرها بل كده صفات واجب دي بدي طريقة باني شنا عين دي باري تعالى سر ونا دي غير دي باري تعالى سر او دا غيرها كده ها ضمير ذات الله تعالى دراجه غیر هكذا هذا ضمير چاته راځي ذات الله تعالی په خپل تعین د مرجع کړی دی اعنی ذات الله تعالی متقدس یعنی ذات الله تعالی چې اوچت متقدس دی یعنی دا هغه غیر دی لکه څنګه چې وسره عین دی پېښ په یعنی دا څه په ډایرکټ نه وایي چې صفات الله واجب دي بلکې دا وایي ذات الله تعالی او صفات واجب دي یعنی دا صفات د وجوب د ذات سره لګوا ځان لا سره د صفات د واجب مو د احتیاط خلاف کول دا څه وایي چې واجب الوجود هو ذاته وصفاته دا صفات اته په دې ذات باندې کول دي ته موجب راځي او احتیاطاً اصل کې واجب الوجود چاته ثابت شو ذات ته ثابت شو خبر باندې پېښ وکړه ويكون هذا مراد من قال او دا مطلب دي د هغه علماء حق ته عبارت چې څوک داسې عنوان تړي سوی واجب الوجود لذاته هو الله تعالی وصفاته چې واجب الوجود د الله پاک ذات او صفات دي یعنی صفات واجب الوجود وي خدای معی کړل چا سره د ذات خپل سره ذات الله تعالی سره پېښ وکړه وسمعنا هذه عبارة يعني أنها واجبة لذات الواجب تعالى أو ذا واجب لذات الله تعالى ذا وجهنا وأما في نفسها هكذا صفات علم قدرت إرادة ذا في نفسها فهي ممكنة لا ممكنة ايش بك ذا شيء ممكن ذا موقف دي علامة تفتزاني سيرتي أو ذا درغست دي ما بلادي سيرنا نبدأ ما نقص مشهور اعتراض راني شتوه ذا الله ذا صفاته چې علم دی قدرت دی اراده ده د دې قیام د الله تعالی سره وجوبن شو
نو د الله د ذات ته وجه نه واجب شو چې قیام وجوبا شوی دی نور فی نفسه چې کوم دی داسې دی ممکن دی پوه شوې نو دا خو یو غټه قاعده ده موږ سره چې کل ممکن حادث هر ممکن به حادث نو صفات چې فی نفسه ممکن شو دا حادث شو او د حوادثو هغه قیام د الله تعالی سره ناروا دی دا غي جواب به تعالی درکړي چې بېشکه فی نفسه ممکن دی خو د الله تعالی د ذات سره دی هغه قیام وجوبا شوی دی او چې د کوم شي کوم ممکن قیام د ذات د تعالی سره وجوبا شي پوه شوې نو دا د حد امکان نه وځي قدم ته راشي دا د حد امکان نه وځي چېرته لاړ شي قدم ته لاړ شي ولا استحالة فی قدم الممکن څوک اعتراض وکړي چې هر ممکن به حادث وي لهذا د الله صفات د څنګه ممکن وي نو موینه صفات د الله تعالی چې ممکن فی نفسه دي قیام د الله تعالی سره وجوب ونشو لکه دا مسله ډېره اهمه ده ټول ودی پاس ودی ودرګه راځي کوم ودی شم دا د غوټو ولو دا د بساغیت کې سخت ځای دی ګورې ښه دې کې به دا ټول حسونه ستاسو روچتې ګورې ښه شپږم هېڅ خاص ها ولا استحالة في قدم الممكن هغه ودې د شپږم هېڅ به څه کار وکړي ها ولا استحالة في قدم الممكن لکه غور سره وکړي دی محالوالی نشته په قدم د ممکن چې ممکن دی قدیم شي اذا كان کله به دا قدیم ګرځي اذا كان قائما بذات القديم چې کله ذات الله تعالی سره دا چې کوم دی قائم شي او واجبا به او دا قیام په طریقې د وجوب شي غیر منفصل انه بیا د چرې نه جدا کیږي پوه شوې که نه بیا د چرې نه جدا کیږي اوس په دې باندې بل اعتراض راځي چې ته وایې چې د الله تعالی صفات ممکن وو خو د الله تعالی سره وجوبا قیام وشوه نو ځکه دا قدیم شو پوه شوې نو اوس د دې صدور به د الله تعالی نه وجوبا کیږي چې د الله پاک نه د دې صفاتو د علم او د قدرت او د ارادې صدور وجوبا کیږي نو ځکه به قدیمي ځکه که دا مسبوق بالارادیه نو دا بیا ممکن دی ولې چې دا الله تعالی سره چې کوم قیام وشو بیا تحت الاراده وي نو الله چې کله دې صفت ته صدور اراده کوله نو دې صفت ته صدور چې کوم قصد کو نو په دغه وخت کې دا صفات نو ځکه د صدور اراده کوي دا وخت کې دا صفات نو ځکه چې کوم قصد کړو د دې صفاتو د صدور نو د دې وجه نه متکلمین وایي چې قیام د الله تعالی سره وجوبا شوی دی او چې وجوبا نشو نو صدور دې استراراً کیږي اوس په دې بیا اعتراض راځي چې د الله پاک د ذات سره تا دا صفات چې دي وجوبا قائم کو صدور دې چې کوم استراراً کیږي نو دا خو ډېر غټ نقص دی چې د الله پاک د صدور د اشیاء چې کوم استراراً کیږي نو دو بیا د دې دا یو کمزوري جواب ورکړی دی چې او نقص د استراراً چې کوم دی صدور کیږي خو دا استراراً دلته کمال دی په نورو ځایونو کې نقص دی په صفاتو کې کمال دی د صفاتو نه علاوه په نورو ځایونو کې څه شی دی نقص دی نو که په صفاتو کې استراراً صدور وشي دې کې څه باقي شي زما جګر را روانه ده دې خبره باندې پوهېږم نو وګورئ کېږي ولا استحالة في قدم الممكن او سمحالوالي نشته چې ممکن دی قدیم شي اذا كان قائما بذات القديم چې کله ذات الله تعالی سره دا قائم شي واجبا به په طریقې د وجوب سره او نه دی منفصل کیږي فليس كل قديم اله اوس دې خبر رااله چې ګوره ذات الله تعالی قدیم صفات قدیم او ذات الله تعالی چې قدیم دی نو قدم ذاتی دی او صفات الله تعالی چې قدیم دی نو په نفسي خدا ممکن دی لکه قیام د الله سره وجوبا شوی دی او مسبوق بالعدم نه دی مسبوق بالاراده مسبوق بالقصد نه دی لهذا دا صفات قدیم شو خو د دې قدم د الله د ذات په شان شو نو په تعدد د قدماء راغی هغه د صفات قدماء راغی او د صفات قدماء تعدد دا توحید ته نقصان نه رسي پېښ وبګم نو فليس كل قديم اله نو لهذا هر قدیم به اله نه پېښ وبګ کله کله به صفات قدیمه حتی يلزم من وجود القدماء وجود الالهه دا تفرید په منفي باندې تر دې چې لازم شي د وجود د قدماء او وجود د الهه پېښ وبګم دې پر خبر پوره شو لكن ينبغي ان يقال لكن مناسب تعبير ذاته ویل شي چې ان الله تعالی قدیم بذاته الله تعالی قدیم بذاته دی موصوف بصفاته موصوف په خپل صفات سره ان تفتدانی وی چې د قدیم د لفظ احتیاطاً د سره صفات سره منغا نور خو دی قدیم لیکن تعبیر ذاته کوي چې الله قدیم بذاته موصوف بصفاته قدیم بصفاته مو نور نفس الامر کې دام قدیم لیکن تعبیر احتیاطاً داسې مکه او تعبیر داسې کوه ان الله تعالی قدیم بذاته موصوف بصفاته او یو احتیاط دادی او لا چې ولا يطلق القول بالقدماء چې په تعدد د قدماء د سره قول نشي د توحید ابطال ته اجازه الله شي
لأن لا يذهب الوهم إلى أن كل منها قائم بذاته أسنجد يباطل سولي وهم دي طرف تلاشي شهر يودين قائم بالذات دي أريو صفات يعني علم شو قدرت شو إرادة شو أو دا أريو صفات اللي موصوف بصفات ألوهية سنة خبر ما نبيش مكان لا خبر لكن هذا يخالف للمحققين يعني جدا أول جدا خبر ذكر إذا صفات الله تعالى كم دي ممكن دي في نفسه قيام إذا الله تعالى وجوبا وشوا نواجبش وبدي بيا اعتراض على الشهر ممكن هو حادثي نجدا في نفسي ممكن جدا هو حادث شو ده حادث قيام لله سر سنجوش مو مجسمه بدي خلافي لا خدا هو كده ده حوادث قيام لله سر شبيدي لو دي جواب دواركو شنا في نفسي ممكن ده كله وجوبا قيام شو ده إمكان ده دينا ختمش لكل ممكن حادث داخل كلية ده يو فرد مستثنى عليه يو فرد مستثنى عليه وغدا الله صفات ده لازم ممكن دي ده قديم شوي ولي ده قيام ده الله تعالى سر وجوبا شوي فيش ما بيجنا أو كمون دوا يشد الله فاسر شكم ده قيام وجوبا ندي شوي نبيا بدا صفات مسبوق بالإرادية كم وقت الله فاك ده علم صدور كله وجه وقت علم نوى كم وقت الله تعالى سدي بإرادة قصد كونه إرادة نوى أو ده غير قدرات إنه زكي قدرات صادرة ولا قصدك أو علم صادرة ولا قصدك لذي وجه الموجود ذي مجبورين هو في صدور إذا الله فاكنا وجوبا كيجي أو ده صدور ذي صفات إذا الله فاكنا استرارا كيجي أو استرار بدي باب كي كمان لنقصان ندي أجر بنور زينه كذا الله فاك مستركز النقصان لازم تقول بيش ده خطأ ده تبتزاني سبتسامونا أولا هو ابتداني سے پدې مسله کې د امام رازي اتفاق کړی او دا د امام رازي سے تسامح وهذا مغمور في بحر محاسنه دغه د محاسن سمندر دون غټ تجدا تسامح کوي ولکه چې تاسو په ذهن کې دغه جبل او دغه علم من اعلام الاسلام سپکاوي راشي عربي کې لكل جواد كبوه ولكل نار خبوه بيش کله کله تیز اسم کې دخوي امام رازي تیز اسم دغه چې دې خورل ورا صفات الله تعالى واجب لذاته بيش وبي او باقي چې دوی چې واجب لذاته دي کې د ظاهر کړل دي او بیا قیام بذاته حاصلي نو چې صفت شنو قیام بذاته بوله څنګه صفت هم متوي کنه زه خو دا واجب لذاته ذات نه ثابتوم دي صفت له ثابتوم صفت من حيث هو واجب دي بيش وبي او چې صفت له هم قیام د چا پورې کې الله پورې نو دا اعتراض ساده پښو چې کوچره دې صفات ته مو واجب لذاتي واجب وایو نو دې په قیام بذاته راشي نه لا ذات نو مستغني شي مو وایي استغنا نه لري ځکه چې دا واجب مو دې ذات نه ثابتو سره ثابتو صفات نو خامخا به دې قیام د ذات سره کې الله تعالی سره بل تا دا وایي چې د دې صدور به الله پاک نه استقرارن کی او کوم دا وایي چې د دې صفات ته علم د الله پاک نه صدور هغه په خپل اختیار سره کېږي دا مسبوق بالاراده او مسبوق بالقصد وي دا صفات به بیا حادث شي نو وایو چې څوک چې د صفات د علم صدور کی نه صفات د علم خدای الله سره قائم نه دا غیر تعلقات صدور کی یلکه صفات د علم خدای الله سره قائم نه دا غیر تعلقات صدور کی صفات د علم د همیشه د ازل نه د الله سره قائم نه زید کور ته لاړو نو د الله پاک د علم تعلق د دې سره راغی چې زید کور ته راغی زید د کور نه وته اوس هغه تعلق ظاهر شو بل تعلق قائم شو زید د کور نه وته زید پس لکه دی وخت دا خبره چلیږي دا الله پاک د علم تعلق دغه د خبرې سره راځي د زید په لکه د اړومنې خبرې الټه خبر رااله ورپسې د الله پاک د علم تعلق د غزید د الټه خبرې سره راځي پېښ وبې تغیر پسې کې راځي تعلقات کې راځي نفس علم خپل ځای باندې قائم دا یو پرولو کو نقطه وهذا لا تجده في الهواشي ولا في الشروط الله پاک ما باندې کلو کړی زو کې پېښ وبې چې ګور استقرار کو به اختیار په الله راتله ممکن کېدل به الله علم چې د علم صدور کېده علم خدای الله پاک سره وجوبا قائم نه صدور خود تعلقات کی کلمي او کلمي یره خبره پېښ خبره سره ټول اشکال نه ختم شو بل دا خبره چې هر ممکن حادث وي یو صفت چې د په نفسي ممکن دي و دې ته حادث ته وي دا د الله سره وجوبا قائم شوی امام رازي دا خبره کړې ده هغه په عشق کې کوم نه تبزانی خبره کړې ده دی باندې د اهل سنت او متکلمین نه متفق مغاربه متکلمین زموږ چې امام سنوسی امام ساوي امام طلمسانی امام بخیت المطیع المصری شیخ الاسلام د ازهر دا ټول په دې کې مخالف دي د امام رازي
او د تبتداني سي او وینا دا خبره باندې ګوره دا عظیم شاه سنوسی دا مونږ دلته شي په تکمیل کې پڑھاو ما الناس کتاب دا بالکل مکن دی او چا چې تکمیل کې دا وې د ټول علم کلام خلاصه راځم پېښ او ان شاء الله چې به د فقیر نه وای دا شرط پکې دی ښا دا شرط پکې دی زه تمام زه د کتاب په هر کرخه په بوی په خوند او پرنګ باندې پوي الحمدلله دا تاسو خپل لوی نه بیان پېښ واقع حال د بیانو دی فن سره د ما دونه کلک مناسبت دی الحمدلله چې زه دا وېمان واقع حال بیان دا ما ته خپل ځان معلوم دی چې څونه بیکار انسان یم چې څه واقع حال لري ته بیان او دا د الله فضل دی مونږ به یې سلیشت پېښ وګوره دې سوي دا خبره کوي چې ان صفات المعاني زائده على الذات قائمه بها دا خبر بغور سره وره صفات الله تعالی دا زائد دي د الله په ذات باندې او قائم دي د الله سره لازمه لها لزوما لا يقبل الانفكاك دا صفات د الله سره دا لازم دي چې انفکاک بالکل قبلي غیریت پکې نشته وایي دا څنګه فهي دائمه الوجود دا صفات الله تعالی څه دي علم دائمه الوجود قدرت دائمه الوجود دي او تجدد قرابين په تعلقات کې راځي ايش بقى ها مستحيله القدم فهي حي بحياه عالم بعلم وهكذا ثم اعلم ان وجوب صفات المعاني ذاتي ولا يزال خفوك على مساوي سي وي دا تاسو جلالين حشيشي دا جوهرة التوحيد بان شرط شرط الساوي على جوهرة التوحيد دا دغه اقتباس دي ثم اعلم ساوي ذاتوي كطالبة ان وجوب صفات المعاني ذاتي لها وجود صفات ذاتية مثل وجوب الذات لكسنج الذات بخفلة تكمني أو واجب دي وليست ممكنة في نفسها دا سنة لكسنج إمام العزي ويلي دا صفات في نفسها ممكن دي واجبة بوجوب الذات وقيام دا واجب الوجود سر شوي لهذا ذكر واجب شوي خلافا للسادة خلاف ثابت لا 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 بيش شو بكن نقول لا جام كذي ها تبا للفخر أصل كده متابعات دا مصر لا كذي تسوق ده امام العزي سيدي وتبعه البيزاوي وبيا بيزاوي چې کوم دی دا تبتداني سره متابعت کړی دی او جماعت نو جماعت د بيزاوي سره په تفسیر کې دا خبره کړی او بيزاوي سره دا خبره د علم کلام د دوتري کتابونو په باندې کې کړی پېښ وکړي ها وشنا عليه التلمساني علامه تلمساني په دې سخت کړی پېښ وکړي چې دا ناروا ویلي امام العزي لوی سره په دې ته غلطه کړی تبتداني لوی سره ودلت لغلطة كلا صفات في نفسه ممكن ويري مخيوي وتبعه في التشنيق السنوفي وكثير منهم الصاوي ودارني دارت كولوكي لديت لمساني سنوذي سالي سر شامل سوكتي إمام سنوسي سر بيش وابي ها إذا بري خبر كل شوي بس ناس سيد هودا سمسدي أردني سيد هودا سمحقق لدي زماني إمام العزيز أغار عليه أو دي إمام العزيز نلقى دفاعي امام رابعه جس دا خبره کړې ده چې د صفات په نفسیه ممکن دي امکان هغه معنا نه ده چې کوم د نشته شته کېدل بلکې د امکان معنا دا ده چې دا په قیام کې الله ته محتاج بس امکان د خپل معنی نه منسلخ خدای او تعویل کو امام رابعه کوي چې دا ممکن دي کنه وی د امکان دا معنا نه ده بلکې امکان معنا ده چې دا متوقف دي په ذات تبارک تعالی په دې معنا کې د صفات ته ممکن دي ویل شو دا د امام رازي دفاع وکړه دا ساعه ابتداني دفاع پېښ وکړه چې د امکان او وجود د صفات ممکن دي کنه د امکان معنا هغه نه چې نشته شوی یا واپس نشته ځي بلکې دې معنا دا چې د صفات ممکن دي یعنی متوقف دي په ذات تبارک تعالی او دا ټول مني تلمسانی مني سنوسی مني چې دا صفات متوقف دي په خپل قیام کې چاته په ذات تبارک تعالی باندې په دې معنا باندې دا مسله دونه نه چې څونه سختي مبرایي سره تلمسانی کړی دا او سنوسی وسره کړی څونه سختي نه پکار دا تعویل پکې کیږي پېښ وګوره ورته وي والحق سيف ذا سوي والحق ان المساله لا تستحق كل هذه شده دا مساله دونه شدت مستحق نه ده سنرد چې دی په امام رازي کړی دی راي کې دی په جذبانه لان مراد هؤلاء ليس امكان الصفات المستلزم حدوثها ذکر مراد د امام رازي او د تفتداني سره د امکان صفات نه دانه دي چې مستلزمه حدوث سره بلکې دا دوی چې دا صفات ممکن دي بلکې امکانها بمعنى توقفها على الذات في القيام بلکې دې صفات د امکان معنا دا چې دا متوقف دي په ذات باندې په قیام کې وهذا المعنى صحيح او دا دې معنا کې د امکان واخلي بیا ټیک دي د امکان څه معنا شو
بمعنى توقف إلى الذات في القيام. خبر وانا ده سبيش مكان حاجة. وهذا المعنى سيون لأنها لا يمكن أن توجد وحدها ذكاء إمكان نشتا شدا صفات بغير ده الله تعالى ذات موجود شيء لأن ذات بغير بس إنك موجودين. يعني كما خبر وانا بويه لامتناع قيام الصفات صفة بلا ذات تقوم بها ذكا شدا خبر ممكن صفات بغير ذات موجود شيء صفات بخامها بس قيام كيكن ذا قيامي بذات الله تعالى موقوف تدين ودي تعبير بس سرا كريني إمكان سرا يعني كيف شو ده لامتناع قيام الصفة بلا ذات تقوم بها وقد أكثر المتأخرون من المتكلمين من التشنيع على الإمام الرازي ومن قال بقوله في هذه المسألة ويدير المتأخرين وبدأ يجزان وما نجد دون الكريم ويدون ردنا فكا وحملوا كلامه ما لا يحتمل أو داوين الإمام الرازي ده الذي الإمكان ولا خبر الناس ماني كلي شاغمانو احتمال من الإمام الرازي بقول كنيش فزور الماني فهو التفريدية هذا مع تسليمي ويدي ثلاثة ممتاز تسليمه شيئا دير بخوي كإمام الرازي ده عنوان دي مسألة إنه وركن ويدي بدأ موقعنا من هذا مع التسليم بأن قول الرازي لا يليق مع فرض صحة معناه بهذا المقام بيش وبيان يعني إمام رازي له بكار شيء دا صفات الله تعالى دي شكمين لغشي دا إمكان نقول بدون أگر كده إمكان باغا معناك ولا شكما معناك ما بستوي وربنا بيش وكان وليلاحظ القارئ إذا خبر ملاحظة ساتية لأن جمهور المتكلمين جروا على القول بأن كل ممكن حادث جمهور المتكلمين ويجهر ممكن بحادث فيها هل ممكن بحادث في البدء خير كلية خالفهم الرازي وبعض من تبعه إمام الرازي مخالفته أغوي هل ممكن حادثته وصفات الله تعالى مستثنى بيش وبي وخالفهم الرازي وبعض من تبعه فقالوا بإمكان خدم الممكن على ما يفهم من ظاهر كلام الساد لقد الإمام سعدين تبتداني ذا كلام شرح غيدم دارازي ده كده عبارة يعني لو سمشوا على أن الممكن محل كلام الرازي مراد به بعض أنواع الممكنات بلکې د امام رازي بل خبره ده چې امام رازي په دې کلام کې چې کوم ممکن دی هغه هم ممکن نه دی بعضې انواع د ممکنات دي لا مطلقا ممکن نه یادوي پوه شوه یعنې هغه چې دا ویلي چې کل ممکن حادث دا امام رازي ویلي دي خو هغه دلته د حدوث د مراد بعضې ممکنات ټول نه دي کما يتبادر الى فهم كثير من المتكلمين دي خبره خبره دا به تاسو روان کړئ ان شاء الله وای میکون نمبر څه عجیب سره سلوسي مثلا پوه شوه بس دا خبره ده چې دا ستاسو ذهن کې دي چې د امام رازي او د امام تفتزاني صاحب دا رای کمزوري ده ویا ولا واپس کتاب ته راشه لکه کینه خو دې کېږم ولا استهانه في قدم الممكن استهانه نشته په قدم د ممکن کې اذا كان خلاق موي دې په خبره کول شو اوس وی ولې صعوبه هذا المقام بهذه مقام صعوبت په وجبانه ذهبت المعتزله والفلاسفه المعتزله وفلاسفه ذهب کړي نه په صفات ته او کرامیو چې کړي ذهب نه په قدم دا غیتا وګوره چې صفات عین دي غیر لازم کوي دي پکې یو معتزله او فلاسفه فسر باندې در شو بسر چې ویش ته وی چې موږ موږ صفات سره منو دا غزانه سره پېښ وکړي او کرامی ورو لګیدل چې موږ یې منو او قدم دې سره نه منو او اشاعره ورو لګیدل او دې معتدل تعبیر اختیار کړي صفات الله له ثابت دي نه عین دي نه غیر دي عین دي او نو سره غیر دي دې پورې خبره پوره شو خبره باندې پېښ وکړه ما وی چې نه مې وروه بس دا دې دا انا بلوا دا نوې کتابونه راځي بیروت نه راغلي یو کتاب دی ذو المعانی چې کوم د مولا علی قاری صاحب سره ذو المعانی على شرح بدء الامانی نو وفاق کې تجویز د دې داخل کول کړی وو په دې ونادره حاشیه چاپ شو ذو المعانی باندې حاشیه تحفه الاعانی للامام العلامه المحقق محمد الغزي على ذو المعانی على بدء الامانی ايش هو او دا کتاب دی $500 और दा पे ₹200 बाने वश मोए दा पर किताब दी किताब पस्ता तो पता दरी काला जगह दे दे यानी ما वो तक दरी काला बस कुछ दिव्याम ने मिलावे या लान तसवई ये जोर बस बार सो पेरे में बार का सानो तो वो ये लुबनान दा शाम मरगलो ते दा मान रोले अभी बेदा वो पाजो से तरह वास्तव में बल उसके बस में सवाल जवाब मैं ऐसा कोई
دوی زما مکتبه کې نو طالبان او مستقبل کې پکاري دویم دا کتاب دی دا مولانا عبدالمالک صاحب دی د بنگلاديش ډېر قابل سړی دی اصول حدیث دی وخت کې بلا مدافع محقق دی اصول حدیث د دې کتاب پسې ځان تقریبا 2 کاله ګرځېدلی او دا سوال جوابونه محتمل صاحب چې تل دې ته مې لیکلو ما یې دا هلته وګوره ده ته مې ملو نه شو دا به الله راوسته انسان مړه خو داسې خوشحاله وم د دې کتاب دی الوجیز نوم دی الوجیز فی شیء من مصطلح الحدیث بيركني يشتمل على شرح طائفة من مصطلح علم الحديث مبنيا على القواعد الفطرية لشرح المصطلح ومراعيا لواقع استعمالات الأئمة وعباراتهم مع نصوص نادرة في الكلمات الأربعة الحديث والسنة والأثر والخبر. دا دیوبند او د احناف د موقف کامل ترجمان کتاب دی اصول حدیث. پېښ زما دې باره کې مخکې نه راځي دا و چې دا بالکل چې مخطوط کړو ما مطالعه کړو سناس اوس خو وګړي زیادت کړي چې دا طالبانو د درس پړاو پکار پېښ دا الحمدلله ورسې ما چې تاسو زیارت کړو خوشاله مبارک دا والد